الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ورنو د دین مخکې الله تعالی د دې منافقانو داغوی احوال ذکر کول، نو الله تعالی فرمایي چې اصل کې بلکې د مشرکانو حالات ذکر کېدل. الله تعالی فرمایي دا خلک ایمان ځکه نه راوړي چې د دوی په زړونو باندې مهر لګېدلی دی، د غوږونو کار نه کوي، په سترګو باندې پردې دي. اوس الله تعالی د دې نه اخوا د منافقانو احوال ذکر کوي. اصل کې دا منافقت چې کله شروع شو او منافقان کله پیدا شو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله په مکه معظمه کې ونو، هلته یو انسان یا کافر وو یا به مؤمن وو. منافقان په مکه معظمه کې ډېر کم وو. د هغې وجه دا وه چې منافقتوب خو د منافقانو ځکه کوو چې مونږ د مسلمانانو نه محفوظ شو، او دا براشي چې اصل کې دا منافقت د دوی لپاره د دې لپاره دوی کوو چې بظاهر باندې به مونږ ایمان راوړی. نو ګوره د نبی علیه الصلاۃ والسلام رازونه معلومه وو، دغه شان زمونږ د مال د عیال حفاظت به مسلمانان به مونږ ته څه نه وایي، دغه شان په مال غنیمت کې به مونږ ته حصه میلاویږي. نو بظاهر باندې به وي مونږ مؤمنان یو، نور به منافقان. نو په مکه معظمه کې نه د مال چې دی ورکړی، کله مدینه منوره ته هجرت وکړو، نو په اولنی کالونو کې هم په مدینه منوره کې منافقان نه وو. او چې کله دا وخت تېرېدو، مسلمانانو له الله تعالی غلبه ورکوله. او دې منافقانو چې کوم مشر عبدالله بن ابی ابن سلول وو، هم باندې دې په ظاهره باندې د مسلمانانو خوا ناسو، یاره مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې، په ورځ آخر باندې. الله تعالی فرمایي وما هم بمؤمنین، دا خلک مؤمنان نه دي. الله تعالی په نظر کې مؤمنان هغه نه دي. منافقتوب اصل کې ابن حجر فرمایي چې ګوره یو انسان چې عمل کوي دې نه مخکې د دا خبره ذکر کړو چې منافقتوب، منافق اصل کې په دوه قسمه باندې دی. یو منافق عملی دی او یو منافق اعتقادي دی. اگر که یو پکې منافق شکی هم دی، خو خبره لږ مشکل ده، نو دا دوه به ذکر. یو منافق عملی دی، یو منافق اعتقادي دی. منافق اعتقادي هغې ته ویلی کېږي چې هغه په خوله باندې خو چې وایي چې زه مؤمن یم، خو عقیده د کفر ساتي، په اسلام باندې د اطمینان نه، نو دی عقیدتاً منافق دی او دی کافر دی. لکه په دې زمانه کې اصل کې ملحدین چې کم خلق دي، نو په ظاهر باندې وایي یاره مونږ خو مؤمنان یو، مونږ خو قرآن منو، خو نور د پیغمبر علیه السلام د احادیثو دشمنان دي. دغه شان په هغه زمانه کې هم داسې خلک چې هغوی وایي دا خبره زموږ عقل نه مني، چې څنګه په یوه شپه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړو معراج ته، اسمانونو ته، د الله تعالی سره خبرې وکړې، دا وایي مونږ نه منو. په نن زمانه کې منافق اعتقادي هغه منافق ویلی کېږي، او په هغه زمانه کې چې په زړه کې د اسلام سره نفرت دی، په زړه کې د اسلام سره او د پیغمبر سره بغض دی، خو په خوله بیا هم وایي چې زه مؤمن یم، لکه قرآن دعوه کوي. د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر څه کلیر کټ بیان کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایلی دي چې آخره زمانه کې بس خلک پیدا شي، او دوی به په اطمینان باندې په نرم بالښتونو باندې ناسي، او دوی به وایي چې مړه قرآن زموږ دپاره کافي دی او حدیث ته ضرورت نشته. دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیشنګویي کړې وه. او اوس خلک پیدا شوي دي، هغوی په سټوډیو کې ناسي، ښه مزیدار په ګرم ځای کې ناسي، هغوی بس د الله تعالی کتاب زموږ دپاره کافي دی، احادیث ته ضرورت نشته.
کنه ګوره دا احادیث خو د قرآن مجید تشریح ده او د هغې شرح ده. لکه موږ چې کله خبره کوو نو وایي نبی علیه السلام په دې کې دا وایي، دا خو اصل کې وضاحت دپاره دی. نو دا خبره مې دې دپاره وکړه چې منافقي اعتقادي هغې ته ویلی کېږي چې په زړه کې د اسلام سره کرکه ساتي خو په ظاهره باندې نوم د اسلام استعمالوي، دې ته منافق اعتقادي ویلی کېږي. نو په دې زمانه کې هغه ملحدین دي. یو منافق عملي دی، انسان د منافقانو چې کوم د عقیدې په اعتبار سره منافقان دي د هغوی حکم به پرې نه لګوي، ځکه چې هغوی خو د کفر په سب کې شوه. لکه عام طور باندې یو مؤمن دی دروغ وایي، نو دا خو د منافقانو صفت دی. خو ته به داسې نه وایې چې دی به د جهنم په ښکته طبقه کېږي، ځکه چې عمل یې د منافقتوب وکړو خو نور خو یې عقیده برابر ده. دغه شان یو سړی چې د منافقانو چې کوم عمل دي، مثلا واده خلافي کوي، نو ګناهګار دی خو په دې سره د اسلام نه وتلی نه دی، کافر نه دی. نو ګورې یو منافق عملي شو، یو چې منافقت په دې کې مراد دا منافقت دی چې یو انسان عمل کوي او د الله تعالی د رضا دپاره نه کوي، غرض یې پکې بلي او د دنیوي پیدې دپاره کوي، یا د خلکو توجه ځان ته حاصلول غواړي، یا دا وایي چې خلک زما تعریف وکړي، نو ادام په منافقتوب کې راځي. خدا منافقي عملی دی، منافق اعتقادي نه دی. دغه شان حسن بصري رحمه الله فرمایي چې اختلاف القلب واللسان والسر والعلانیه، منافق عملی دی ته ویل کېږي چې د انسان د زړه او د ژبې خبره یو نه وي. په زړه کې لکه یوه خبره کوي، په ژبه باندې انسان ته بل وایي. په زړه کې دی چې زه ستا سره نفرت ساتم، خو په ظاهره باندې وایي یاره بس ته خو مې په دنیا کې مې ته خوښ یې، نو دا منافق عملی دی. دغه شان ده کې چې یو انسان په ښکاره باندې یو شان کې دی او په پټه بل شان کې دی. نو دې کې اوس قول ذکر کړو چې صحابه کرام به څومره یېرېدل. د دې وجې نه حسن بصري رحمه الله فرمایي چې په قرآن مجید کې د ټولو نه ډېر یېروونکي آیات ماته دا ښکاري، ځکه چې د انسان لکه په د خلکو په منځ کې چې عمل یو شان کې دی او چې بیا ځان نشي بیا کردار بل شان کې دی، په مجلس کې یو شان کې دی چې ځان نشي بل شان کې دی، دا منافق عملی دی. د دې نه به صحابه کرام ډېر زیات یېرېدل. د دې وجې نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ملاقات وشو، نو دی ورته ویل نه حضرت رضی الله عنه ورته ویل او ته ولې بس بیا وایي زه چې د نبی علیه السلام په مجلس کې ناست یم ټیک ټاک برابر یم، چې د نبی علیه السلام د مجلس ته لاړ شم عملم لږ ورته کې بیا مختلف دي. نو دغه شان حنظله رضی الله عنه راغی چې زه خو یاره منافق، نو هغه نبی علیه السلام ته بوتلو، پیغمبر اسلام ورته وویل حنظله بد الله رسول الله بس صحیح خبره ده چې ستاسو په مجلس کې ناست یم ټول توجه مې برابر او چې دې څخه راشم بیا یې د زړه کیفیت هغه شان کې نه وي. نبی علیه السلام ورته چې منافق نه وي. که چېرته کې تاسو داسې شوئ چې زما په مجلس کې هم بیخي ایمان هم کاملي او چې بهر ته وځئ هغه شان توجه وي، نو ستاسو سره خو بیا په لارو کې فرشتې مصافحې کوي، ستاسو سره خو بیا فرشتې سلامونه کوي، یعنې ترغیب یې ورته ورکړو چې داسې پکار ده چې انسان په ځان معلومیږي چې انسان په انسان کې ناست دی د زړه کیفیت ډېر زیات برابر دی، او که بهر شو خیر دی، که لو ته کې حالات بدیږي انسان به کوشش کوي خو په دې انسان منافق کېږي نه. صحابه یې چې انسان به وایي چې مړه دلته به یو شان کردار کوم ته بل شان منافق بنیم، نه د زړه کیفیت دی، زما په خبر به زما خیال تاسو پوهېږئ. دغه شان ته کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی چې ونو یو ځل وی د اخر عمر کې وی حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام رازدار،
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ډیر زیات رازونه ویلي. حذیفه ابن یمان امین هذه الامه، د دې امت امانتدار حذیفه ابن یمان دی. او د هر صحابي خپل یو لقب دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ول ورکړی دی، لکه خالد سیف الله دی، ابو بکر چې دغه صدیق دی، او امین هذه الامه ابو عبیده بن الجراح هم دی، او حذیفه بن یمان هم دی. دته نبی له سلام خپل رازونه ویلي. وی حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل د حذیفه بن یمان راوغوښتو، ورته وی زه تاته یو خبره کوم خو ماله به ګوره صحیح جواب راکې. وی د منافقانو په دې لست کې خو به زما نوم نه عمر ورته وی عمر کنه نبی له سلام فرمایي که زما بعد پیغمبر وی عمر وی خدا غس یریدل د صحابه یریدل دینو وی زه خو چاته نه ویم هغه ته خیر ماته وای نه وای ته پکې یې نه. خو حذیفه بن الیمان چې لاړو نو حضرت عمر سے خپل زوی ته وصیت وکړو عبد الله ابن عمر ته، ویار وای کې دی شي د دې وجه نه ویلي چې زمانه شرمېدو یریدو. نو چې کله زه وفات شم او زما په جنازه کې که حذیفه بن الیمان موجود وو نو بیا به دا د دې نښه چې زه منافق نه یم، او که حذیفه بن الیمان پکې نه و نو ګوره بیا به زه د منافقت په مرګ باندې مړ شوی. عمر سره یاره ده. نو چې کله حضرت عمر رضی الله عنه شهید شو نو ټول صفونه برابر وو. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې دین هغه په جنازه کې نو شریک. نو خلکو توازن کول راځه د پلار جنازه دی وکړه، هغه ور یو ملمر روان دي. او عجیب خبره دا چې په دغه ورځ باندې حذیفه بن یمان لیټ شو، د جنازې په لګنا وخت. نو چې حذیفه بن یمان راښکاره شو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ول ورمنډه کړه او غاړه ولا ورکوي. شکر دی چې تراغلی نو ما ته وسپته ولګي چې ما پلار د منافقت په مرګ باندې نه دی مړ. ګوره د صحابه کرام سره دومره یاره وه او موږ مطمئن وي یاره موږ بس بیخي داسې یو که نه چې موږ خو رسېدلي. دا ایمان چې دی که نه انسان په الله تعالی باندې د رحمت امید بم ساتي، خو یریږي به چې هسې نه چې زه چېرته کې عمل مې برباد نه شي او خیره خاتمه مې چېرته برباده نه شي، نو یره م لږه پکاري. نو منافق یو هغه منافق دی چې هغه منافق عملی دی او یو اعتقادي دی. الله تعالی دلته کې د منافقانو په دې ځای کې هم او دا 15 آیات پورې د دې منافقانو بد صفاتونه ذکر کړي دي. علما وایي چې دا ولې دومره په تفصیل سره ذکر کړي، وایي دا هغې یو وجه دا ده چې مؤمنان د دې صفاتو نه ځان وساتي. لکه الله تعالی دلته فرمایي بما کانوا یکذبون، دوی دروغ وایي. نو د دروغو د وجې نه الله تعالی وایي زه به ورله عذاب ورکوم. نو مؤمن له پکار دی چې ځان د دروغو نه وساتي. یو پیدا پکې دا ده. دویمه دا ده چې اصلاح المنافقین، د دې منافقانو اصلاح پکې مقصد ده چې ګوره دا صفات ته ځان وباسئ، صحیح مؤمنان شئ، راځئ دعوت پکې هغوی ته میلاویږي. او درېیم وجه پکې دا ده چې الله تعالی دا پاک خلق د دې ناپاکو نه جدا کړي. نو دا بد صفات چې بچا کې دي نو هغه یو طرف ته دي، او دا ښه صفات چې بچا کې دي هغه بل طرف ته دي. نو د جدایۍ لپاره الله تعالی دا د منافقانو هغه بد صفت ذکر کړی دي. نو ګوره په مدینه منوره کې منافقت شروع شو او د دې منافقت اصل کې وجه سوا لکه دوی منافقت ولې کوو. نو ما تاسو ته وی چې ګوره خپل مال به محفوظ کوو، خپل ځان به محفوظ کوو چې مسلمانان مونږ ته سونه وایي. بل د نبی له صلوات و سلام رازونه به معلومول، او بل دا چې غنیمت کې به خپل حصہ وغوښته. نو بظاهر به مؤمنان یو او په بعض جنگونو کې هم د صحابو سره تللی دي، باقاعده په جهادونو کې هم شرکت کړی دی. د عبد الله بن ابي بن سلول چې دی د اکثر په جنگونو کې د نبی له صلوات و سلام سره مخې ته په صف کې ولاړ دی. بلکې وایي کله چې به نبی له سلام نسې تېرېدو یا پیغمبر اسلام جمعات ته راتلو وایي ده به وي چې نبی له سلام به داسې تېر شو وایي یاره وایي هذا رسولنا صادق امین، یاره دا زمونږ دا پیغمبر ډېر رښتونی دی، ډېر امانتدار دی. و چې نبی علیہ السلام باخوا شو بیا به وي کذاب دا دروغجن دی نعوذ بالله. دومره بدبخت هم په مخکې صف کې به ورسره ولاړ وی. نو دا د منافقت حال. نو د دې وجې نه دوی منافقت کوو. اوس تاسو به ذهن ته دا سوال چې دومره مو دا منافقان الله تعالی واضحه کړه، نو د نبی علیه الصلاة والسلام حکم ولې نه کوو چې دا منافقان مړه کړئ؟ علما وایي د هغې یو وجه دا ده چې ګوره حضرت عمر صاحب ورته یو ځل ویلي ویسته کې وجنم ولنه، نو نبی علیه السلام ورته بیا به عام خلک وایي چې خپل ملګري وجني، ځکه چې بظاهره خو دوی ایمان راوړی دی. نو بیا به خلک وایي چې خپل ملګري وجني. نو دې وجې نه زه دا
دا حکم نه کوم چې دوی ووجنئ. او دویمه وجه دا ده چې کېدای شي چې الله تعالی برابر کړي، لکه انما الاعمال بالخواتیم، د عملونو دارومدار په اخره خاتمه باندې دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ذکر نه کوو چې کېدای شي دوی ایمان راوړي، ځکه یو حدیث کې راغلی، حدیث د بخاري شریف دی، چې انسان به ټول عمر به د کفر کارونه کړي، د کفر کارونه به کړي، او یو غز به نږدې چې د جهنم ته ورولېږي، وایي ناڅاپه به داسې یو عمل وکړي چې سبا جنت ته لاړ شي. لکه څنګه ټول عمر کفر کړی دی ځه، خو په آخر عمر کې کلمه ووایي، نو چې کلمه وایي جنت ته به ځي نه. داسې صحابه کرام هم تېر شوي دي چې هغوی ایمان راوړی دی او یو فرض مونځ یې نه دی کړی، روژې نه ده نیولې، لکه ماسپښین ایمان راوړی دی او تیار د احد غزا وه، هغه ټایم کې ایمان راوړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته زر سره جهاد لازم، لا د مونځ ټایم کې هم نه دی راغلی او شهید شوی دی، ډایرکټ جنت ته تللی دی. نو داسې ممکن ده. او نبی علیه السلام فرمایي ټول عمر به انسان د نیکۍ کار کوي و جنت ته به یو لیش پاتې چې دی ورنږدې شي، وایي داسې کار به ترې وشي چې ایسته به جهنم ته لاړ شي. نو دلته کې الله تعالی نبی علیہ السلام د منافقان د سزا ځکه نه ورکوله چې کېدای شي په آینده کې دوی ایمان راوړي، او انما الاعمال بالخواتیم دي. د دې وجې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایلی دي چې یو وخت به داسې راشي چې خلک به اخوان علانیه، چې په ظاهره باندې بستار، په ظاهره باندې به دا دعوه کوي چې زه ستارور یم، و اعداء السریره، خو دوی به په پټه باندې ستا دشمني، برغبت بعضهم الى بعض ورهبت بعضهم الى بعض، ځکه د بعضو خلکو به د بعضو سره مینه او د بعضو سره به نفرتي. نو د هغه خپل جماعت ته وجې نه به ستا سره په ظاهره باندې خندا کوي چې زه ستارور یم، خو په زړه کې به ستا سره بغض وي. لکه د دې غټ مصداق دا نن سبا چې دا کومې پارټۍ دي دا دي چې انسان د کم مسلک او د کم پارټۍ سره دی، نو په ظاهره به تا ته وایي السلام علیکم، خو په زړه کې چې دی چې کله د هغه د پارټۍ نه وي که نه، نو په زړه کې بالکل د هغه ته دشمني. نو لهذا دا زمانه هغه زمانه ده چې په ظاهره باندې په خوله باندې خندا او په زړه کې درغلي. نو نبی علیہ السلام ارشاد فرمایلی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هر ارشاد نه الله تعالی مو قربان کړي چې کومه خبره کړې ده بس هغه ټیک ټاک ده، بس هغه بالکل خټ او غټ لګېدلې ده. نو دې منافقانو دا منافقت د دې وجې نه کوو. نو الله تعالی فرمایي ګورو ومن الناس، بعضې د خلقونه من یقول هغه چې هغه وایي، دلته کې الله تعالی ناس ذکر کړه، وی بعضې د خلقونه، نو د پیریان کې منافقان شته، خو دلته کې الله تعالی پیریان ذکر نه کړه چې الله تعالی اصل خلق ذکر کوي چې اصل انسانان دي او دا پیریان د انسانانو تابع دي. لکه په قرآن مجید کې الله تعالی چې خطاب کوي یا منافقان دي، نو په پیریانو کې منافقان شته، خدا د انسانو تابع دي. ومن الناس، بعضې د خلقونه من یقول هغه چې وایي آمنا بالله، مونږ ایمان راوړی په الله تعالی، او پیریان الاخر ورځ د آخرت باندې، وما هم بمؤمنین، او حال دا چې دا مؤمنان نه دي، الله تعالی ایمان دي. یخادعون نو څنګه الله وایي چې دوی الله ته دوکه ورکوي؟ نو مطلب دا دی چې دوی په خپل ګمان کې الله ته دوکه ورکوي. الله ته څوک دوکه نشي ورکولی، خو دوی په خپل ګمان کې دوی دا خیال دی که مونږ الله له دوکه ورکړه. یا یخادعون الله، دوی دوکه ورکوي د الله رسول له او مؤمنانو له. نو الله د الله رسول له او مؤمنان له دوکه ورکول داسې دي لکه الله وایي چې دوی ما له دوکه راکړې ده. نو یخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون، الله تعالی وایي دوی دوکه نه ورکوي الا انفسهم، مگر خپل ځانونو ته دوکه ورکوي. ځکه خپل ځان ته ځکه ورکوي چې الله تعالی به نبی علیه السلام خبردار کړي که نه چې دا خلک منافقان دي، نو دا دوکې خو خپل ځان ته ورکړه، نبی علیه السلام به پرې خبر شي. بل دا دی چې الله تعالی به له عذاب ورکړي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. نو په دنیا کې ول الله تعالی داسې ورکړه چې ښکاره یې کړه. په یو مجلس کې بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام او یا کسان پاسولی وایي پاسه ته منافقې، ته منافقې، ته منافقې، اوسئ د جومات وباسلي. نو دوکې خپل ځان ته ورکړه، لږ وخت پورې وچلېده، الله تعالی منافقت راښکاره کړو. او دویمه دا چې په آخرت کې هم الله تعالی د دوی د منافقت راښکاره کړي، دوکه خپل ځان ته ورکوي. مطلب دا دی چې دوی خو چې
مونږه په زړه باندې خو کفر کو خو په خپل باندې مونږ ایمان راوړی دی نو الله تعالی ول استدراج ورکي رزق ولم ورکي مال ولم ورکي او دوی چې مړه په آخرت کې د قشان مزید او په آخرت کې به الله تعالی راونی سي لکه آیاتونو کې راغلي دي چې الله تعالی به دې وکړي چې د جنت دروازې به کلاو کی دا مشرکان دا منافقان خلق به ورمنډه کې چې مونږ پکې ورننوځو एकदम پس دروازې بند شي نو دوکه ور کوي خپل ځان ته عمل کوي خو عمل برباد دي او وبال د پدوی باندې د دوی تبا عذاب ملويږي وما يشعرون خو دوی نه پوهیږي په خپل انجام باندې الله تعالی وی وی زکه فی قلوبهم مرض د دې بدلون کې مرض دی مرض د څه دی مرض د منافقت دی یا مرض د شک دی یا مرض د حسد دی چې د مؤمنانو سره حسد ساتي نو الله تعالی فرمایي فزادهم الله مرضا الله تعالی به د دې د مرض نورم سیوا کی څه مطلب دا چې الله تعالی مؤمنان له فتوحات ورکړه الله تعالی مؤمنان له عزت ورکو نو د دې د حسد او بغض نورم سیوا شو نورم پکې سیوا شو ولهم عذاب الیم او د دې د پر دردناک عذاب دی بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی دروغ وایي نو دا الله تعالی د منافقانو د غوی بد خصلتونو ذکر کوي ما تاسو ته ویلونه اول به مونږ له تحقیق سیوا کو اوس په دې سدوایاتونه دریاتونه بیا دې مقرر شي چې اکثر واقعیات مونږ پکې رکوم وایو نو خیر دی تخت ایمان ان شاء الله بخیر کی ومن الناس او بعض د خلقنا من یقول هغه څوک دی چې وایي هغوی آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی الله تعالی وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت وما هم بمؤمنین او ندی دوی مؤمنان یخادعون الله دوی دوکه ورکوي الله تعالی ته په خپل ګمان کې والذین آمنوا او هغه خلکو ته چې ایمان راوړی دی وما یخدعون او دوی دوکه نه ورکوي الا انفسهم مگر خپل ځانونو ته وما يشعرون او دوی ته پته نشته فی قلوبهم د دوی په زړونو کې مرض د منافقت دی فزادهم الله مرضا وزیات کو الله تعالی مرض د دوی ولهم عذاب علیم او د دوی د پر دردناک عذاب دی بما كانوا يكذبون فسبب د دې چې دوی دروغ ویل نو دا میاشت چې د اسین قیمتي د جمعې پرس په بیان کړو خدا دو درې شپې د سې دي چې ډېرې قیمتي دي لکه ليله القدر چې ده د اخبار په لحاظ سره خو سبا د بود پښ په باندې دي خو حساب کتاب اس ګډوډ کېدې شي نو تاسو نن شپم پکار دی چې زم او تاسو عبادت پکې وکړي او د الله تعالی نه پکې وغواړي تقدیر پکې لیکي انسان پاسې دی چې د کېږي هغه مخکې نیمه غنټه اعمال وکړي او ځان کې نه دعاګانې وکړي نو د الله دا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين